د رب العالمین په انعاماتو کې یو لوی انعام دا مسلمان لا ازادي ده. مسلمان لا الله پاک ازادي ورکړي، یو آزاد ملک ورکړي او پاغي کې بلا د سججک نه، بغیر د سپابندینا، د خپل خواهش مطابق د رب العالمین عبادت کوي. د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند تیری، دا هم د رب العالمین یو عظیم انعام او نعمت دی. زما د خبرو مقصد دا دی چې دا پاکه خوره، دا پاک ملک د پاکستان په نامه باندې چې رب العالمین مونږ او تاسو لرا کړی دی، دا د الله یو لوی نعمت دی. د خپل وطن سره محبت، د خپل خاورې سره محبت، د دې حکم شریعت هم کوي چې انسان د خپل وطن سره او د خپل خاورې سره محبت وکړي. او الحمدلله فطرتي طور دا محبت زمونږ او ستاسو په زړونو کې شته دی. زمونږ د ملک متعلق که کله څوک خبره کوي، که کله څوک بد رد وی، نو هر سړی په دې باندې خفه کیږي. دا دلیل د دې خبرې دی چې الحمدلله زمونږ د خپل خاورې سره او زمونږ د خپل پاک ملک سره ډیر زیات محبت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام د خپل وطن سره او د خپل خاورې سره محبت کړی دی. د نبی علیہ السلام د ژوند مثالونه تاسو ته بیانوم، خو د هغې نه وړاندې د خپل وطن او د ازادۍ سره محبت دا یو لوی نعمت ګڼل، د دې متعلق درته لږ شان اهمیت بیانو. زمونږ په دې علماو کې یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی، د ډیرو کتابونو مصنف دی، امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه نامه ده. په علمی میدان کې یو ډیر لوی نوم لري، کتاب یې لیکلی دی او په هغې کې باقاعده یو باب، یو عنوان، یو هیډنګ هغه په دې باندې راوړی دی چې باب فضل محبت الوطن. دا باب دی په بیان د فضیلت د محبت د خپل وطن سره. یعنی دا دومره اهم چیز دی چې امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په دې باندې د باب یو عنوان او یو هیډنګ راوړی دی. امام سهیلی صاحب هم په خپل کتاب کې دې سره نږدې یو نوم راوړی دی، هغه ډیر زیات دلچسپ دی. او ای باب حب الرسول صلی الله علیه وسلم وطنه. دا باب دی په بیان د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل وطن سره محبت کړی دی. او د دې عنواناتو لاندې هغې بیا د وطن سره د محبت اهمیت او فضیلت بیان کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثالونه ذکر کړي دي. په دې باب کې امام سهیلی رحمت الله علیه لیکلی دي، وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تړومبې وحی راله په غار حرا کې، نبی علیہ السلام مبارک یخنی راله، یو نوی سیزو کور ته راغی. حضرت سیدہ خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا ته خپل حالت وی چې یاره زه خو په عبادت کې مصروف وم، او داسې یو فرشته راله او ماته د اقرأ بسم ربک الذی خلق
حکم وکړه مال زور راکړ سینې سره نږدې کړم په ما دا یخني راغلی ده نو کله چې نبی علیہ السلام مبارک حوصله کې شو حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ورله حوصله ورکړه نو د هغې نه وروسته بیا ځان سره بوته او د هغې د تره زوی د تېره شوو آسماني کتابونو عالمو ورقه ابن نوفل نامې وه او هغه ته یې وی چې د تره زویه زما دا خاوند دی او دی څه خبرې کوي نو دته غوږ کېده چې دی څه وایي نبی علیہ السلام مبارک چې ورته کله خپل حالت ذکر که چې یاره داسې یو فرشته راله او ماته دا آیاتونه ولوستل نو هغه د تیرو کتابونو آسماني کتابونو عالمو هغه پوه شو ورته یې وفرمایل تا ته چې دا کومه فرشته راغلې ده دا د الله حقه فرشته ده دا هغه فرشته ده چې ستا نه وړاندې د رب العالمین نورو پیغمبرانو تم راغلی ده خو درې خبرې ذهن کې واچوه نبی علیہ السلام مبارک ته وفرمایل چې ته د الله پیغمبرې تا ته الله پاک نبوت درکه خو تا سره به پر روان وخت کې درې کاره کیږي د ټولو ناول ته چې د نبوت اعلان کله کې نبوت ښکاره کې او خپله پیغمبري ښکاره کې د مکې دا خلکه دا به ستا تکذیب کوي تا ته به نعوذ بالله من ذالک دروغجن وی د دروغو نسبت به درته کوي چې ته خو هسې د ځانه خبرې کې یوه خبره دویمه خبره دا خلکه به په دې باندې بس ونه کي دی به تا ته تکلیف هم درکوي اذیت به هم درته درکوي دې دپاره چې ته د دې خبرو نه واوړې دا دوه خبرې شوې او درېیمه خبره دا ده چې دی به تا د دې خپل وطن نه مباسي امام سهیلی رحمت الله علیه لیکلی دي دې ځای کې چې کله نبی علیہ السلام مبارک ته دا خبره وکړه چې دا خلکه به ستا تکذیب کوي نو نبی علیہ السلام څه ریاکشن رانغی څه خبره ونه کړه چې کله ورته دا ووایي چې دا خلکه به ستا تکذیب نه وروسته تا ته به اذیت او تکلیف هم در رسوي په دې نبی علیہ السلام څه خبره ونه کړه خو چې کله دا درېیمه خبره یې وکړه چې دا خلکه به تا د دې خپل وطن نه وباسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی د تعجب او د خفګان اظهار وکړو او یو لفظ یې د خولې مبارکې نه ویستو او مخرجیه آیا دا خلکه به ما د وطن نه وباسي یعنی نسبت د دروغو کول دام وړه خبره ده اذیت رسول دام وړه خبره ده خو د دې نه لوی ظلم به دی ما سره دا کوي چې دی به ما د خپل وطن نه مباسي نبی علیہ السلام په دې باندې د خفګان اظهار وکړو امام سهیلی رحمت الله علیه په دې ځای کې یو ناشنا ټکي لیکلی دی وفي هذا دلیل علی حب الوطن په دې ځای کې دا خبره د نبی علیہ السلام چې هغه په دوو خبرو سو نه وي او د وطن په ایستو باندې د خفګان اظهار وکړو دلیل فی حب الوطن دا دلیل دی په دې خبره چې نبی علیہ السلام د خپل وطن سره محبت کو ځکه په دې ځای کې د خفګان اظهار وکړو ګینې تکلیف رسول دام لویه واقعه ده او د یو پیغمبر تکذیب کول دام لویه واقعه ده خو د وطن نه ویستل دا د دغه دواړو نه لویه واقعه ده یعنی د نبی علیہ السلام د خپل وطن سره محبت و ځکه د نبی علیہ السلام ریاکشن په دې لفظ باندې راغی چې او مخرجیه آیا دغه دوه کاره خو به کوي خو دی به ما د دې مکې مکرمې نه مباسي هغه وطن چې زه پکې پیدا شویم زه پکې راغټ شوم زما پکې خاندان دی آیا دی به ما د دې نه مباسي نو ففي هذا دلیل علی حب الوطن وی په دې خبره کې دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی علیہ السلام د خپل وطن او د خپل خاورې سره محبت کو
رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نرستو د مکی خلکو ورسره ډیر زیاتی او ظلم وکړو، تکلیف یې ورکړ. د نبی علیہ السلام صحابه سره زیاتی وکړل. د ورقه ابن نوفل دغه درې وانه خبرې یوه رښتیا ثابته شوه. اول چې نبی علیہ السلام اعلان د نبوت وکړ، د مکی مشرکانو په مشترکت ور باندې د نبی علیہ السلام تکذیب وکړ، د هغه د پیغمبرۍ انکار یې وکړ. دا خو بیا یو صحابي هغه مسلمان کېده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو، په قلار نور صحابه مسلمانان کېدل. او مشترکت ور د مکی خلکو د نبی علیہ السلام تکذیب وکړو. او بیا دویمه خبره، نبی علیہ السلام تاغه خلکو تکلیف هم ورکړ، اذیت هم ورکړ. بل هاشي مثالونه د نبی علیہ السلام د صحابه بالخصوص د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، او بیا په تیره بذات خود د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه خلکو څه کړي دي. مخکې مې تاسو ته ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم با په بیت الله شریف کې عبادت کو، سر په سجده تشریف فرماو، سجده لګولې وه. ابو جهل یو سړی مقرر که چې هغه لاړ شي او د سارو دا پیټي راوړي او د نبی علیہ السلام په سټ باندې واچي، او هغه ظالم په هغې کې انکار ونه کو، لاړ او د ابو جهل خبرې ومنله او د نبی علیہ السلام مبارک په سټ باندې دغه ګن واچو. حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها وړه ماشومه ده، او هغه راله او زور کوي د نبی علیہ السلام مبارک د سر مبارک نه د دغه ګن د لرې کولو، او جاړي. دا د نبی علیہ السلام سره ډیر لوی ظلم و. نو د ورقه ابن نوفل دا دویمه خبره هم ثابته شوه. او بیا دریمه خبره چې د مکی مشرکانو وکتل چې نبی علیہ السلام مبارک سره یوه لارم نه کیږي، نو په دارالندوه په میټینګ روم کې هغې مشوره وکړه چې یاره د سره څه وکړی شي. د شیطان د وینا مطابق هغې دا فیصله وکړه چې نعوذ بالله دې قتل کو. او دغه مشورې فیصله دا راله چې د نبی علیہ السلام د کور نه به چاپیره شو، او چې نبی علیہ السلام مبارک د کوره روزي نو مونږ به نعوذ بالله په هغه وار وکړو، قتل به کړو. نبی علیہ السلام د دې ظلم او د ستم د وجې نه مجبوره شو چې د خپل وطن نه لاړو. نو کتابونو یو ډېر عجیبه نکته لیکلې ده، وایي کله چې د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو او د مکی مکرمې نه ووته، نو چې د مکی مکرمې اخیری حدودو ته ورسېد چې بیا مدینه طیبه شروع کیږي، نو په شا باندې وکتل او وی فرمایل ویل اے مکی معظمې ته څومره پاک وطنی، اے مکی معظمې ته ما ته څومره محبوبې، که دی ظالمانو زه د دې وطن نه په زور او زبردستی او په ظلم زیاتی باندې نه وي ویستلی، زه به په جون کې چېرته ستا نه وتلی نه وي. خو نن که زه وځم نو زما مجبوري ده. د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې او خپل وطن یې پرېښوست او مدینې طیبې ته لاړه. دا د نبی علیہ السلام د ژوند مثال دلالت په دې خبره کوي چې نبی علیہ السلام د خپل وطن مکی مکرمې سره محبت ساتلی دی. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای مدینه طیبه کې نبی علیہ السلام تشریف فرماو، یو سړی راغی د مکی مکرمې نه نبی علیہ السلام سره کېناستو. نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه چې هلکه د مکی مکرمې څه حال دی؟ ناغه لګیا شو د مکی حالات بیان کړل او د مکی مکرمې فضایل بیان کړل. داسې ښایسته وطن دی او داسې ښکلی ځای دی او داسې خوشحالي ده پکې او دادي او دادي. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې او هغه سړي ته یې وفرمایل چې بس نور مه ویه، زما نور شوق مه راوچتوه د مکې مکرمې طرف ته،
زه د مکې مکرمې نه دلته په مدینې طیبې کې مسافر یم، لہذا ما ته د مکې مکرمې خبرې مه کوه. دا د دې د وجې نه چې د نبی علیہ السلام د خپل وطن مکې مکرمې سره محبت و. لا تشوقنا یا فلان، نبی علیہ السلام فرمائی اے پلانیا ما ته شوق مه راوچتوه د مکې مکرمې، بس نورې خبرې مه کوه. دا څومره پورې چې دې وکړې دا مې اوس زغملی شي او نورې نشم زغملی. نو دا د نبی علیہ السلام د خپل وطن سره محبت و. مونږ او تاسو چې په کومه خاوره کې پیدا یو، په کومه خاوره کې اوسیږو او الله پاک دا ازادي را کړې ده، باید چې مونږ او تاسو د دغه خپل وطن سره محبت وساتو، د دغه خپلې خاورې سره محبت وساتو. دې کې شک نشته. بعضې ګیلې به هم زمونږ زړه کې وي، بعضې خفګانونه به هم وي زمونږ په زړه کې، د بعضې ادارو نه به هم زمونږ ګیلې وي، خو د هغې هېڅکله دا مطلب نه دی چې زه د خپل وطن سره او د خپلې خاورې سره نفرت وساتم. دا زما ادارې دا په یو ښه سوچ باندې جوړې شوي دي. که زما غوندې یو سړی راپاسي او په هغې کې بېایماني کوي، دا زما کمزوري ده. که زما غوندې یو سړی راځي او په هغې کې بې انصافي کوي، دا زما کمزوري ده. نور زما وطن دا زما وطن دی او دا زمونږ خاوره دا زمونږه خاوره ده. په دې مخکې مونږ خفه کېږو، اوس به هم پرې خفه کېږو، بیا به هم پرې خفه کېږو. د دې سره مخکې مونږ محبت ساتلی، اوس به هم ورسره محبت ساتو، بیا به هم ورسره انشاءالله العزیز محبت ساتو. محترمو، دا د الله یو لوی نعمت دی. دې ازادۍ کې مونږ او تاسو په خپله خوښه راشو، دې مایک ته مونږ کینو چې سم مطالعه کړي او سم ذهن کې هغه ووایو. په ما باندې دا پابندي نشته چې دا به وي او دا به نه وي. د معاشرې چې کومې کمزورۍ علما هغه وګوري او لګیا شي هغه بیانوي. د دې ازادي دی ته په دغه خاوره باندې شته دی، د دې نه علاوه داسې ازادي تا ته بهر ګورې نه میلاوي. نو د دې خپلې ازادۍ دا په زړه کې اهمیت ساتل پکار دی او د خپل وطن او خپلې خاورې سره محبت ساتل پکار دی. رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دغه څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.